أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. د یو کلی او د معاشرې په باره کې دا فیصله کول چې دا ټیک ده او که دا معاشره غلطه ده، دا د اصلاح په نظام روانه ده که د فساد په نظام روانه ده، په دې معاشره کې بګاړ زیات دی او که په دې کې اصلاح زیاته ده. او دا فیصله کول چې دلته خیر ډیر دی که شر ډیر دی، د هغې یو څو انډیکیټرز دي. په کم کلي کې په کمه کلویغۍ کې چې دا درې خبرې وي: یو باهمي احترام و، د خلقو د یو بل عزت کو، یو اپس کې همدردي وه، په یو بل خلق خفه کېدو، یو د اعتدال رویه وه چې خلقو د یو بل سره ریاکشن او رد عمل په اعتدال مبني و، په هره خبره د مرچکو په سټه نه و ناست. ته پوه شه چې دا معاشره ټیک ده. خو هغه انډیکیټرز چې هغه د فساد اطلاع ماته ته راکوي چې په کومه معاشره کې دروغ ډیرو او په کومه معاشره کې دوکه ډیره وه، او په کم کلي او په کمې کلویغۍ کې د خواتینو د زنانو بې حرمتي کېده، او په کم کلي کې چې ماشومان اغوا کېدل، او په کم کلي کې چې د نشې استعمال ډیرو. دا معاشره فساد طرف ته روانه ده، بګاړ طرف ته روانه ده، او په دې کې اصلاح ختم شوې ده. وی که دا انډیکیټرز نو ته خبرې ستا په پاکستان کې دا شی زیات شو. وی د اخبارونو هره صفحه کې یا یې ماشوم اغوا کړی یا یې وجلی، یا د زنانه بې حرمتي شوي، او د نشې استعمال. وی نور خو څه کوي پاکستان څه کوي، ستا په کلي کې دومره زیات شو چې وی آیس خلق ډېر څکي، شراب څکي، چرسو ته خواړو څوک نشه نه وایي، نوجوانان دې خراب شو. وی که دا انډیکیټرز موجود ستا په کلي کې ستا په علاقه کې، ته پوه شه چې معاشره د بربادۍ طرف ته روانه ده. نو وی دا خو دې په ما باندې غونې زیګ زیګ کو، دا ولې دا چل کېږي؟ وی وجه یې څه ده؟ وی وجه یې دا ده چې د معاشرې د اصلاح چې کوم خلق ذموار دی هغې خپله ذمواري نه ادا کوي. وی دا څوک دي؟ وی ډومبنی چې څوک ذموار دي او هغه خپله ذمواري نه پوره کوي، هغه په کورونو کې مور او پلار دي. والد صاحب ته بالکل پته نشته چې زما بچی په سکول کې په ډومبني ټاپرو کې دی او که نه په بیک بینچرو کې دی. والد صاحب سره ټیم نشته چې خپل بچی ځان سره جومات ته مانځله بوځي، په لارې ورسره خبرې وکړي او حافظ صاحب سره تعارف وکړي. والد صاحب د دې نه خبر نه دی چې ماسخوتن زما بچی کور ته څه وخت راځي او څه وخت سملي، او والد صاحب د دې نه خبر نه دی چې زما بچی د سکول کار کوي او که نه بار لوپري کوي، او بلکې په دې فخر کوي. وی زه نه یم وزګار، زه چې سار وځم هغه ماسخوتن کور ته راځم، او 3 کاله مې وشو او 4 کاله مې وشو چې کور ته نه یم راغلی، دومره موده پس رالم او پیسې مې وله رالیږلې وې که نه. نو بنیادي برایي چې دا بنیادي کمزوري چې ښوولې وه او والد صاحب ښوولې وه. والده چې وه مور و، چونکې کورونه محدود شو، پخوا به په کورونو کې نیا وه، باباګان به او ترونه به او ترورانې به وې، نو که د یو نه به کمی وشو نو بل به پوره کو. او وایي هغه یو سکالر لیکلي و، وی پخوانی میندې چې هغه ډېرې زیاتې موږ ته قمقلې ښکارېدې، هغه د موجوده هوښیارو میندو نه په لکاو درجه بهترې وې، ځکه هغوی به په خپلو بچو باندې نظر ساتو. اوس زنانه وزګارې نه دي، یا خو هغه نوکرۍ لځي یا خپل مصروفیت دی. نو د ماشوم د تربیت په ځای باندې ماشوم له موبایل په لاس کې ورکو،
نو ماشوم الو رضا کیږي چې هغه ویډیو گیمز کوي او د ماشوم د پاره ویډیو گیمز دومره خطرناک دي چې که یو سړی په 10 منټه کې 15 سیګریټ سکي او مسلسل سکي یو سیګریټ مړ کوي یا بل پسې سکي نو د هغه بدن ته دومره نقصان نه رسوي لکه موبایل گیم چې 10 منټه وکړي. وی دا څه وایي؟ وی موبایل گیم چې ته کوې دا ماشوم نو ساینسي طور د ده په برین کې د ده په مغزو کې یو ماده خارجېږي چې ته ډوپامین وایي او هغه ډوپامین د ماشوم له خوشحالي ورکوي او هغه خوشحالي دومره زیاته چې د کرکټ میچ ته وګټې نو دومره به نه خوشحاله لکه دی چې په دې خوشحاله وي. نو دی بیا وایي مې گیم کھیل رہا ہوں. نو دا ماشوم چې په ماشوموالي کې گیم زده کي نو بیا دغه خوشحالي د له پوره نه نو بیا هغه پریکټیکل عملي طور هغه کار کول غواړي نو دا ماشوم بیا بدماش شي. د بدماشۍ خبره ستا یقین نالي خو په بله ورځې په لاهور کې زین نومې یو هلک چې کله ویډیو گیمز کول نو هغه وی چې عملی شکل جوړومه ځکه ماشوم به هر حال ماشومي هغه تماچه راواغسته نو خپله مور یې ویشته 2 خویندې یې ویشتې یو ورور یې ویشتو زین اوس په جیل کې دی. بلال نومې یو هلک په لاهور کې چې د ویډیو گیمز پریکټیکل ډیمانسټریشن کاو نو د دې وجې نه یې کړی و ځکه مور یې وله موبایل په لاس کې ورکړو مور یې نه وزګاره نو مور یې وی چې په دې قلاري که دغه موبایل ته اخلي نو وړوکی داسې جاړي چې ملکونه ورانوي چې بیا وله ورکړي نو بیا جړه ختم کي. نو بلال له دغه مور کړی نو بلال چې کله تکړه شو نو هغه چې بار ته راووت نو هغه هم فایر وکړو نو په کوڅه کې ډېر شی خلک وویشتل نو څه مړه دي او څه زخمیان دي او بلال اوس په جیل کې دی. وایي دا د مور پلار د عدم توجهۍ د وجې نه مور پلار دا کار ولې کوي ځکه مور پلار د قرآن د دې حکم نه خبر نه دي قو انفسکم و اهلیکم نارا. قو صیغه د امر ده چې والد صاحب دادا او بابی دا ستا ذمواري ده چې تا له کوم بچي موږ درکړي دي چې هغه چېرته اور ته لاړ نه شي نو ستا سره دا غم نشته چې زما بچی اور طرف ته روان دی او کو سیولایزیشن او تهذیب طرف ته روان دی کو جنت ته روان دی کو دوزخ ته روان دی بدماشۍ ته روان دی کو نیکوکارۍ ته روان دی. نو چونکې والدین توجه نه ورکوي او والدین توجه ځکه نه ورکوي چې د قرآن دغه حکم نه خبر نه دي یا پې عمل نه کوي او موږ نه یو وزګار د ناوزګارۍ یو پیدا دا شوه چې بچي چې دي هغه خراب شو. دویم نمبر چې د اصلاح ذمواري وه هغه د سکول د استادانو د مدرسې د استادانو وه. نو سکولونو د پاره کې دې ته تعلیمګاهې وي او یو هوښیار سړي لیکلي وي دا تعلیمګاهې نه دي دا قتلګاهې دي. په ټول سکول کې په ټولو پیریډونو کې د دینیاتو پیریډ زیاده سے زیاده 45 منټې او په سکول کې د هلکانو وخت او د جینکو وخت تیریږي 11 کاله اتنانه واله د 10مه پورې او په کالج کې تیریږي 4 کاله. په دې 15 کاله کې دته هیچا دا سبق نه ویلی چې ایفای عهد څه ته وایي او حیا څه ته وایي او ایمانداري څه ته وایي او د آخرت فکر څه ته وایي او شرم څه ته وایي او حیا څه ته وایي ځکه چې دا هغه ته د مولانو خبرې ښکاري نو چونکې دا خبرې ورته نه زده کړي نو هغه د دې نه نه خبر چې هغه د دې نه نه خبر د هغه تربیت چې وشي او هغه بیا یا انجینیر یا ډاکټر شي نو هغه بیا خپل سبجیکټ اورینټډ وي د اخلاقیاتو نه خبر نه. نو انجینیر صاحب چې کله په کمیشن کې انټرویو ورکوله نو د کمیشن چیرمن ورته وی چې انجینیر صاحب تا ته د آخرت څه فکر شته نو هغه ته په دې 15 کاله کې استادانو او په کورس کې د آخرت فکر نو شامل نو هغه ورته جواب ورکو وی چیرمن صاحب زمانه د مضمون د سبجیکټ تپوس کوه زه انجینیر مولا نه یم ما نه د مولانو تپوسونه مه کوه. نو چیرمن صاحب ډېر هوښیار و هغه ته تپوس وکړو وی بچیا تا ته پته شته چې بل ورځ په کراچۍ کې یو پول ارتاو شو په شیرشاه کې پول ارتاو شو او خلق پکې مړو وی او نو وی هغه چا جوړ کړی وی هغه انجینیر جوړ کړی وی کو انجینیر صاحب ته د آخرت فکر وی نو دا پول به بیا نار تاویده که نه وی او دا بیا نار تاویدو نو وی دا ستا سبجیکټ څه ده د آخرت تا فکر. نو کم انجینیر چې په ثوابۍ کې ګوهاټي پول راخ کړی او هغه د جوړېدو نه مخکې وران شو دا ځکه چې انجینیر صاحب سره د آخرت فکر نه او د آخرت فکر ورسره ځکه نه چې په سکول کې استاد صاحب هغه ته آخرت نه ښوولی نه ورته په کالج کې ښوولی او نه ورته په سکول کې ښوولی او د سکول د استادانو
د مدرسې د مدرسینو دا ذمواري ده چې د دې خلقو تربیت وکړي، ځکه دا واحد خلق دی چې سټوډنټ او طالب علم ورته غوږ دي، او چې ورته غوږ دي نو دا د ده ذمواري ده چې دې تیاری کوي چېرې زه به دې خلقو ته څه ښیم. نو د سبجیکټ نه علاوه فکر آخرت، حیا، د الله خوف او تهذیب، اخلاق، ایمانداری، د وعدې پوره کول دا د دې ذمواري ده. نو چونکې دی دا ذمواري نه پوره کوي، د دنیاتو استاز په ټول سکول کې دا سوچي چې زه د دې ټولو نه کمزوری یم، حالانکې د هغه دا ذمواري ده دی د ټولو نه زورور دی، ځکه د سره د قرآن او د حدیث علم دی. نو چې دی په سټاف روم کې ناسي نو چې د سټاف کسانو ته هم څه خبره وکړي، او چې کلاس ته لاړ شي نو چې کلاس ته هم څه خبره وکړي، او د سټاف کسان چې د دنیاتو استاد نه دا خبره زده کړي، یا اکثر د سټاف کسان د دنیاتو د استاد نه زیات علم لري، ځکه چې علم اوس په اردو او د انګریزۍ په کتابونو کې خور دی، او هغه یې زده کړی، نه خپله ذمواري وګڼي چې د دې هلکانو اخلاقي تربیت زموږ ذمواري ده. نو دې هلک ته چې کله دا علم میلاو شي نو دا یونیورسټۍ په خپله د دې خبرې اعتراف کوي، ځکه چې نسټ یونیورسټۍ اوس یو تحقیقاتي ریپورټ جاری کړی دی، دا یو معیاري یونیورسټي ده، او د هغې خپل دغه دی چې په هلکانو او په جینکو کې په 51% کسانو کې، یعنې په 100 کې 51، یعنې د نیمې نم زیات په هغې کې چې کومې بیماري لګېدلې ده هغې ته وایي انټرنیټ ګیمینګ ډسارډر، د انټرنیټ په ګیمونو کې اخته دي، د هغې ډسارډر پې وشو، او د هغې ډسارډر اثر دی چې د زین په شان او د بلال په شان بیا خپله مور او خپلې خویندې په خپله وژني، ځکه وایي چې ما گیم کاو. نو د دې ګیمونو د بچ کولو دپاره او د دې د تربیت دپاره دا زما ستا ذمواري ده، د سکول د استادانو ذمواري ده چې هغوی چې سار سکول ته ځي چې دا سوچ کوي چې کم هلکان او کم بچي ماته ناست دي، دی زما د خبرې ته غوږ دی، نو چې د دې اخلاقي تربیت زما ذمواري ده. او که څنګه د دې چې کمې تاڼه کې ایس ایچ او موجودي او غیر چاپیره وایي فایرنګ کیږي یا قتل و قتال کیږي، نو د ایس ایچ او کارکردګي د دې نه متاثره شي او د هغه نه تپوس کیږي، نو چې دغه شان د سکول د استاز، د کالج د پروفیسر او د جماعت د امام نه تپوس کیږي چې ستا په حلقه کې دا بېرهروي ولې عامه ده، ځکه ته د خلقو د تربیت صحیح طریقه نه استعمالې یا تر هغې په تربیت کې فیل شوې. کله چې دا سینس اف ریسپانسیبلیټي او دا ستا سره غمي، د هغې دپاره به بیا ته تیاري کې، او چې کله ته تیاري کې نو ستا به دا سوچي چې زما دا بچی دا چې د پلار ما ته حواله کړی دی، ځکه پلار دی استاز ته استاد وایي، او استاد سر ورته په انګریزۍ کې وایي، خو په پښتو په اردو کې ورته استاز وایي، او د استاد صحیح معنی دا ده چې د پلار د خپل د سړي ته ووایي چې زما دا ماشوم وس ستا دی، استاد مطلب دا دی چې زما دا ماشوم ما تا ته حواله کو، نو چې په ده باندې دی سوچ کوي، نو دغه فیکټر دغه د مدرسې او د کالج او د مکتب او د سکول دغه فیکټر کمزوری شو، د دې وجې نه ته کسان داسې ووتل چې هغوی بیا د بې حیایۍ مظاهره کوي. پرون بله ورځ چې په کراچۍ کې د بونیر 2 سټوډنټانو کومه واقعه شوې ده، یو لګېدلی بل یې وجلی دی، دا د مدرسې طالب علمان دي. د دې ذمواري یو طرف ته په پلار امور ده چې هغوی دلته صحیح تربیت نه کړی، او بیا هلته د مدرسې په انتظامیه ده چې هغوی هلته تربیت ونه کو. که فرض کړه دې نه دی فرار اختیاري، نو بیا د اصلاح ستمه مه کوه، که دی وایي چې واقعي دا زمونږ غلطي وه، موږ د دې اصلاح نه وه کړې، نو ځکه فساد عام شو. نو فساد په معاشره کې ځکه عام شو چې د سکول استاز، د مدرسې استاز او د جماعت امام خپل فرض نه پوره کوي، او بل طرف ته چې کوم ذمواري ده هغه د جماعت د امامانو ده. د جماعت امامه، د جماعت علیمه، د جماعت خطیب، هغه ته خلق غوږ دي. خو قوانین صورتحال دا جوړ شو چې هغه جماعت ډیر مشهوري او د هغې جماعت ډیر تعریف کیږي چې په کې مولوي صاحب د جمعې په ورځ تقریر نه کوي، وایي ډیر ښه جماعت دی، د عربۍ خطبه ووایي او خلق واپس زر راځي، او هغه امام ډیر ښه امام ګڼلی شي چې هغه مخکې شي او هغه اړو شاته ګوري نه چې صف نیغ دی او کوږ دی، ځکه د په ذهن کې دا دي چې دا جماعت عبادتګاه دی، دا تربیتګاه نه دی. که د امامانو په ذهن کې یو پیره دا خبره کېناسته چې دا جماعت چې دی دا عبادتګاه یوازې نه دی، دا تربیتی مرکز دی، او په دا روزانه 5 پیرې تربیتی اجتماع کیږي، او د ډسپلن د ښوو دپاره ورته وایي چې صفونه نیغ کوئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم به وی سووا صفوفکم
سووا صفوفکم صفونه نیغ کوئ صفونه نیغ کوئ فإن تسویة الصفوف من اقامة الصلاة دا صف نیغول د مانځه حصه ده خو یو امام به ته داسې ونی نه چې شاته ګوري چې صفونه نیغ کوي هغه وایي چې زه به پورې نیت نه تړم چې ته صف نیغ کوي د چا سینه چې بار ته راوتي هغه ته چې سینه دن نه کا ځکه هغه دا خپله ذمواري نه ګڼي بل طرف ته عثمان صاحب رضی الله تعالی عنه چې امامتي کوي نو هغې پورې الله اکبر نه وایي تر څو پورې چې شاته صف نه ورته اطلاع نه راغلي چې جي صفونه نیغ شو نو د امامانو په ذمهرو کې دا دي چې د دې قوم تربیت ستا په ذمه دی نو دی کو په اوداسه په ځای کې د یوې لوټې په ځای 10 لوټې تویي نو دی اسراف کوي نو دا پوه کول ستا ذمواري ده ته ځکه نه پوه کوې چې یا یریږي یا دې ته تمه ده نو هغه حضرت عمر صاحب کعب اخبار ته وی چې دا حضرت د خلقو د علماو د زړه نه د علم ولې ووتو نو کعب اخبار ورته وی تمې ته ویستو نو کله چې ته لالچي شې ته تمه کې نو بیا به ته حقه خبره نشي کولی او تا ته ویلو چې لا یخافون لومة لائم ته به دا خپل کار کې نو کو فرض که دا خلق په جوماتونو کې 15 پیرې او د جمعې مونځ خو په حقیقت کې د مسلمانانو تربیتي اجتماع ده او دا خطبه خو د دې دپاره نو کو په هره هفته کې تا تیارې کړی او ته د خپلو مقتدیانو ته دا ښې نو هغې ته به څه ښې حیا به ورته ښې هغې ته به څه ښې پاکبازي به ورته ښې هغې ته به څه ښې د وعدې وفا به ورته ښې هغې ته به څه ښې د بېحیایۍ نه او د ننګاپن او د اوریانۍ نه بچاو به ورته ښې ښځو ته به لوپټه ښې او نارینه ته به د خپلو جامو هغه کپړې اغوستل او هغه زبان استعمالول چې د هغې نه حیا ټپکاویږي نو که فرض کا علما دا خپل فرض پوره کړي او بل یو فیکټر چې د دې غټ دی هغه میډیا ده د میډیا استعمال چونکه اثر دی او دا میډیا والا ورکرز یا د دې د ماهرین دا د الله بندگان دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ویلو کلکم راع په تاسو کې هر یو نگهبان دی وکلکم مسئول عن رعیته نو د میډیا والا دا ټول مخلوق رعیت دی ځکه ردي خبرې ته خلق وق دي نو میډیا په ځای ردي چې دغه تعمیري کردار ادا کی او د خلقو ډیولپمنټ وکړي اخلاق برتر کی حیا پکې پیدا کی نو میډیا د خپل کار په بل طریقه کوي او هغه د میډیا د ټولو نه غټ کار دی چې په خلقو باندې تیشزني وکړي بې حیایي پیلاو کړي سنسني پیلاو کړي او د هغې غټ دلیل دا چې تر هسې په هغې پورې به ته خبرنامه کې خبرونه نشي اورېدی تر څو پورې پکې یو جینۍ پکې سرتور سر 2-3 پیرې نه راغلي او هغې جینۍ د سر نه لوپټه نه لرې کړي او هغې داسې جامې اغوستي چې هغې نه ننګا پن ټپکاویږي او د ښه نه ښه د میډیا اهل کار چې هغه ښه خوږې خبرې کوي هغه تر هغې پورې خبرې نه کوي چې مخامخ ورته یو ینګ جینۍ په بې پردې نه ناسته بلکې دا خو څه کوي خو چې د رمضان پروګرام کوي او د رمضان پاکیزه احادیث وي د هغې دپاره هم د هغې جینکو انتخاب کړی چې هغې زرق برق لباس اغوستی او دغه د میډیا برکت چې د هغې ټول دغه چې دی ټول توجه په دې باندې چې هندو ثقافت په څنګه بړاویږي جنسي مساوات په څنګه ډیولپ کیږي الحاد په څنګه ډیولپ کیږي او د میډیا دا کارکنان چې دي دا د الله مخلوق ته الله به تپوس کوي وکلکم مسئول عن رعیته په میډیا کې بعضې داسې ښه خلق پیدا شي چې هغې دومره نره خبره کوي چې سړی وایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جهاد اصل تصویر دا دی افضل الجهاد کلمت الحق عند سلطان الجائر د ظالم بادشاه خلاف حق خبره کول نو بعضې اینکر داسې حق خبره وکړي چې سړی ورته حیران شي چې د وخت وزیر اعظم د وخت د صدر د وخت د چیف اف سټاف هغه په هغې وخت کې موجودي او دی ورته حق خبره وکړي نو سړی شکر وباسي چې خدای پاکه ستا په مخلوق کې لا داسې نران شته چې هغه حق خبره بادشاه ته کولی شي او دا واقعي چې عظیم جهاد دی دا ټول کسان ګوره موږ وشمارل چې د دې د بې حیایۍ یا د معاشرې د فساد یا د معاشرې د بګاړ وجه دا ده چې پلاره مور خپل ډیوټي نه کوي د سکول استادان د مدرسې استادان خپل کار نه کوي د جومات مولان او د هغې خطیبان او د هغې امام خپل کار نه کوي او میډیا چې دا د ښه په ځای باندې برایي خورئ د دې وجه نه فساد عام شو او دا ځکه دا کار کوي چې یو خدا دی خپله ډیوټي نه ګڼي حالانکه الله ورته ویلي چې دا ستاسو ډیوټي ده وی څنګه وی کومه حقه خبره چې راغلې ده
دې ته علم وایي. د دې علم دا ستا فرض دی چې دا زده کې، او دا د الله د طرف نه یو امانت دی. میډیا والا سره علم دی، د استاد سره علم دی، د مولوي صاحب سره علم دی، د مور پلار سره علم دی. د دې علم حفاظت پکې او دا به ټرانسفر کې د نورو کسانو ته، هغوی ته به یې ښې. نو الله تعالی چې کومه خبره ما تا ته کړې وه په آل عمران کې، نو څه وي؟ لتبیننه للناس ولا تکتمونه. دا علم به خلقو ته ایکسپلین کوئ. نو مولوي صاحب به ټوله هفته سوچ کوي چې څنګه به په وضاحت سره دا خبره پیش کوم، او د جمعې په ورځ به بیا په وضاحت سره پیش کی، ځکه د هغه ډیوټي ده چې دا خلقو ته وښیي. ولا تکتمونه، پټی به یې نه. لکه که دی پټی نو دی د الله مجرم کیږي، او د دې جرم سزا کو دی واورېده نو حیران بشي. الله تعالی وی ان الذین یکتمون ما انزل الله. کم خلق چې پټی او حق خبره ځکه نه کوي چې مقتدیان به خفه شي، سټوډنټان به خفه شي، افسران به خفه شي، حاکمان به خفه شي، یا دا چې زما تنخوا به بند شي. نو ویشترون به ثمنا قلیلا، لږې پیسې تا سره کړې، نو ته خبرې چې الله د نسوره خفه دی. اولئک ما یاکلون فی بطونهم الا النار. دا تنخوا چې دی، دا کومې پیسې چې دی واغستې، دا خو اور دی. گویا کې موږ چې کومه ډوډۍ خورو، الله وایي دا ته اور خورې، تا ته به یې پته ولګي. او الله د دې خلقونه چې کوم خلق پوه دی او هغه نه خلق نه پوه کوي. نو ولا یکلمه الله یوم القیامه، ولا یکلمهم الله یوم القیامه. د قیامت به ورځ به سره الله خبرې نه کوي. الله به وایي چې زه سړیه دا سپیره مخ ته خوا کا، که ته د میډیا ورکر یې، که ته د سکول استاذ یې، که ته د جومات مولوي صاحب یې، که ته د مدرسې محتممه مدرس یې، خو تا حق خبره خپلو شاګردانو ته نه ورسولې، ستا سره اړو زه خبرې نه کوم. او ولا یزکیهم، د دې ګن نه به یې پاک نه کي. ولهم عذاب علیم، او عذاب دردناک به ورکړي. نو کله چې ستا په ذهن کې دا خبره وي چې که ما ته کومې حق خبرې معلومې دي او ما زه کومې حق خبرې معلومولی شم او زه خپلو شاګردانو ته نه خیم او شاګردان زما خرابیږي، نو زما نه به الله دومره ناراضه شي چې خبرې به را سره نه کوي، صفاکۍ به مې نه، او عذاب علیم به راکوي. نو عذاب علیم بیا ډېر خطرناک دی. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې موږ ته ویلو چې خلق پیدا شي چې یقولون ما لا یفعلون، وی به خو کار به نه کوي، ویفعلون ما لا یؤمرون، او هغه کار به کوي چې هغه هغو ته وینا نه ده شوې. د شپې ناوخته وده کېدل او د شپې په 1 بجه کور ته راتلل، سار په 10 بجې پاسېدل، دا یفعلون ما لا یؤمرون دي. او چې ته یې ورته نه وایې نو من جاهدهم بیده فهو مؤمن. کو ته مؤمنې نو یا به یې په لاس باندې کوې، نو مور پلار خپل بچي په لاس باندې کولی شي. که ته مؤمنې ته به ورته په خوله وایې، نو چې په خوله یې باندې کوې، ته که استاذ یې نو ته خپل شاګرد ته ویلی شي. که ته ډېر زیات کمزوری نه پړی کې بیا بدګرې، خو که دا 3 واړه کارونه ته نه کوې، نو رسول الله وی ولیس من وراء ذلک من الایمان حبة خردل. ستا کې د ووري د دانې مره ایمان نشته، نو خپل ایمان خیر مناو کا. او کم نقصان چې کېږي و په شریکۍ. زی وجه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې خلق قرآنې کوي او بل ورته ګوري او ورته څه نه وایي، وی یاره بیا به خفه شي. دې کتونکي ته مدحن وی، نو دا دی سستی کوي په خپل کار کې، او کورونکي ته واقع وی. نو رسول الله الفاظ دا دي چې مثلول کم سړی چې هغه ورانې کوي او هغه بل سړی نه منې کوي، نو هغه مدحن دی. نو هغه وی مثل المدحن فی حدود الله والواقع فیها. یو سړی ورانې کوي او بل سړی ورته ګوري نه منې کوي. نو کشتۍ مثال ورکړی مثل السفینه، چې په ښکته چت کې کم کسان ناست دي او هغوی د کشتۍ ویښ سوری کوي چې اوبه ترې والي، او بره کس ورته ګوري، نو هغه په ځای دی چې ورته وایي چې دا مه کوئ کشتۍ به ډوبه شي. نو که وایي چې زموږ پکې څه کار دی، نو که کشتۍ ډوبېده نو ټول به ډوبېږي. نو که مونږه معاشره ډوبېږي او الله دې نه کړي او الله د ډوبېدو فیصله وکړه، نو اینکران د میډیا به هم ډوبېږي، د سکول استادان به هم ډوبېږي، د جومات مولان به هم ډوبېږي، او مور پلار به هم ډوبېږي، او هېڅ به په لاس را نه شي. د دې وجې نه دا زما ستا ذمهواري ده چې کوم کسان دغه فساد منې کولی شي او هغوی خپل فساد منې کي، نو الله به خیر کي. او که فرض که فساد منې کوونکي فساد نه منې کوي، نو څوک به یې منې کوي؟ څوک به یې منې کوي؟ مور پلار خپله ډیوټي وکړي
او استادان خپل ډیوټي وکړي، د جماعت مولان خپل ډیوټي وکړي او د میډیا ذمہواران خپل ډیوټي وکړي، دا ملک به بچ شي. کینهداره تباهۍ نه هیڅوک نشي بچ کولی. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولکم ولسائر المسلمین.